نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة صدق الله العظيم. زما خوږو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، کوم آیات مبارکه چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کو، په دې آیات مبارک کې الله رب العزت یو کار ما او تا ته حواله کوي او یو کار الله رب العزت په خپل هم کوي. په دې آیات مبارک کې الله رب العزت ما او تا ته دا حکم کوي چې ما او تا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لیږو وایو. خدا په یو داسې ناشنا انداز باندې ما او تا ته بیانوي چې الله رب العزت اول فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، چې بشک الله رب العزت او د هغه فرشتي یصلون علی النبی، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود او سلام لیږي. او بیا مخکې ما او تا ته الله رب العزت وایي چې تاسو یې په هم لیږئ. یا عزتمندو، دا خو ډېره د عزت او د اکرام خبره ده چې الله رب العزت خپل ځان ته او خپل فرشتو ته د یو کار حکم کوي چې موږ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایو. فرشتي زما په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لیږي، نو لہذا تاسو هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لیږئ. خو چې یو کار الله رب العزت په خپل باندې خوښي، د یو کار سره الله رب العزت په خپل باندې مینه محبت ساتي او خپل فرشتو ته حکم کوي، نو بیا خو عام مسلمانانو له طریق اولاد سره فکار ده چې هغه کار عزتمندو وکي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ولي. عزتمندو، د آیات مبارکه پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ډیر زیات لوی شرافت، عزت او اکرام طرف ته اشاره ده. د دسې هستی هغه عزت طرف ته اشاره ده چې کوم عزت الله رب العزت په دې آیات کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی. ځکه که ما ته سوچ وکړو، قرآن مجید هر حکم راوالو، که زکات دی، که مونځ دی، که روژه ده، که حج دی، که نور داسې حکمونه دي، نو په هغې کې الله رب العزت اول ځان طرف ته اشاره نه ده کړې، فرشتو طرف ته حکم نه دی کړی، بیا یې عام مسلمانانو ته حکم نه دی کړی، یا به فرشتو ته حکم کړی بیا عام مسلمان ته حکم کړی. او عزتمندو، داسې نشته یو حکم په شریعت کې چې الله رب العزت وایي چې لاوکار زه اول کوم بیا تاسو وروسته کوم، زه اول کوم زما فرشتې کوي لہذا تاسو هم کوئ. مولانا اسماعیل حقی رحمه الله هغه په خپل کتاب روح البیان کې چې کوم دی د آیات په تفسیر کې ډېر ښایسته خبره لیکلې ده. هغه فرمایي وایي کوم عزت او اکرام چې په دې آیات مبارک کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم شرافت بیان شوی دی، نو وایي دا شرافت، دا عزت، دا د هغه شرافت او عزت نه لوی دی کوم چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام هغه بیان شوی. آدم علیه الصلاۃ والسلام کوم شرافت بیان شوی چې کله فرشتو ته الله رب العزت حکم وکړو چې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دا د لوی عزت او اکرام خبره وه. آدم ته چې کوم دی الله رب العزت یو لوی شرافت میلاو کو، مسجد الملائک لقب آدم ته ورکو چې هغې ته فرشتو سجده وکړه. خو په دغه کار کې الله رب العزت شامل نه و، خو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لیږل په دې کې الله رب العزت په خپل باندې شامل دی. نو علامه اسماعیل حقی رحمه الله فرمایي چې دا د هغې شرافت نه
لوی شرافت دی، دا د هغه عزت نه لوی عزت دی. عزتمندو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لیږل د دې ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. عزتمندو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لیږل الله رب د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، فرمای چې عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمای وای چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څوک یو کړه د درود ولېږي نو په هغه باندې اویا رحمتونه د الله رب العزت د طرف نه نازلېږي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث را نقل کوي عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ. دغه رنګ په بل حدیث کې راځي چې څوک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو کړه د درود ولېږي په هغه باندې لس رحمتونه نازلېږي. دغه رنګ عزتمندو په احادیثو کې بلا شی فضیلتونه د دې درود شریف راغلي دي. به خاص کر عزتمندو نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی وای په ټولو ورځو کې د جمعې مبارک ورځ او د جمعې مبارک شپه دا لوی عزت او اکرام والا ده. نو چې په دې شپه کې او په دې ورځ کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې څوک درود شریف ولېږي د هغې به ډیر زیات فضیلت دی، د هغې به ډیر زیات ثواب انسان ته ملاویږي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث مبارک دی وای تاسو چې په ما باندې درود شریف را لېږئ نو دا درود شریف چې کوم دی دا ما ته رارسي او زه د هغې جواب هم چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکوي. د جبرئیل په ذریعه باندې چې کوم دی درود شریف نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رسي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې جواب ورکوي. عزتمندو درود شریف دا د رحمت ذریعه هم ګرځي. په دې سره چې کوم دی ګناهونه هم معاف کیږي، په دې سره چې کوم دی نیکیان هم انسان ته لیکل کیږي. حدیث مبارک کې راځي و یو سړی چې یو کړه د درود شریف وایي نو دته چې کوم دی د دې لس نیکی دته په دې باندې ملاوي، لس ګناهونه معاف کیږي او لس درجه چې کوم دی دا بلندیږي اوچتیږي. یو کړه صرف درود شریف یو واقعه بیانوم مختصر. د امام شافعي صاحب رحمه الله په باره کې راځي. امام شافعي صاحب دا خو به تاسو پیژنئ چې دا یو لوی امام تیر شوی دی. وایي دا چې کله وفات شو نو د ده یو دوه شاګردان دي مولانا اسماعیل او ابراهیمی مزنی رحمه الله. دا دواړه شاګردان دا وایي چې کوم دی په خوب کې ویني. دا یو عالم دین دا واقعه چې کوم دی را نقل کړې ده په خپل کتاب کې لیکلي دي. وایي دې دواړو دا په خوب کې ولیدو او کله چې دا په خوب کې ولیدو نو دا ورته په خوب کې امام شافعي صاحب وایي چې زما مغفرت الله رب العزت وکړو او فرشتو ته حکم وکړو چې دا په ښایسته انداز باندې په ښایسته طریقه باندې چې کوم دی دا جنت کې داخل کړي. نو دا شاګردان ته په خوب کې تپوس کوي مغفرت دې څه د وجې نه وشو؟ وایي مغفرت زما صرف او صرف د درود شریف د وجې نه وشو. د درود شریف په ما وی هو او د هغې د وجې زما مغفرت وشو. شاګردان ته به تپوس کوي وایي کوم درود داسې و چې تا ویلو د هغې په وجه باندې ستا مغفرت وشو؟ هغه ورته فرمایي چې اللهم صل علی محمد کلما ذکره الذاکرون کلما غفل عن ذکره الغافلون. وای دا درود شریف به ما لوستل ډېر ډېر بار بار به مې دا درود شریف لوستل د دې د وجې چې کوم دی زما مغفرت وشو، د دې د وجې الله رب العزت جنت ته داخل کړ. یو بل عالم دین هغه چې کوم دی فرمایي وای زما یو ګاونډي و هغه به لیکل کول، کاتب و لیکونکی و. وای هغه چې کله وفات شو وای ما په خوب کې ولید په جنت کې رهته پوس مې دوه چې بخنه دې څنګه وشوه؟ ولې دې بخنه وشوه؟ څه داسې یو عمل د هغې په ذریعه باندې الله جنت ته به داخل کړي؟ عمل دې راته وایه په خوب کې ورته وایي. وایي هغه راته په خوب کې وایي چې زه یو لیکونکی او مکاتب وم تا ته زما پته ده. وایي کله به چې ما یو خط لیکو د نبي علیه الصلاۃ والسلام نوم به پکې چې راغی ما ورسره صلی الله علیه وسلم صرف یو لفظ لیکو، صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ورسره دا درود لیکل د دې په وجه چې کوم د عزتمندو زما مغفرت وشو. به بل یو حدیث کې راځي، حدیث چې کوم دی وګد حدیث دی
نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم جبرئیل راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته په پاټ کو باندې خوت او په یو پاټ کې خيج هم امين وای، په بل پاټ کې خيج هم امين وای، په دریم پاټ کې خيج هم امين وای. صحابه ته رست تفوس وکړو چې د نور کرنی معمول نستاسو نن معمول بدلو چې په یو پاټ کې خطي هم امين، په بل خطي هم امين او په دریم چې خطي هم امين. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مفهوم داسې دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې پر یو پاټ کې زه ختم. نو جبرئیل لاغه او ماته وای هلاک دي شي هغه سړی چې کوم سړی ته رمضان المبارک میاش راشي او داسې عظیمه میاش د رحمتونو میاش د برکتونو میاش او فدی رحمتونو په برکتونو میاش کې د مغفرت ونشي. یعنی دا داسې یو عمل ونه کی چې د هغې په ذریعه الله رب العزت د مغفرت وکړي. د رمضان المبارک د رحمتونو او د برکتونو خو به هغه ځان له یو وسیع موضوع ده. به ورته چې کوم د په دویم پاټ کې خيجي جبرئیل ورته هلاک دي شي هغه سړی چې کوم سړی په خپل ژوند کې مور او پلار اومني، والدین اومني، یا د هغې نه یو به اومني او هغه چې کوم د هغې خدمت ونه کي، د هغې په ذریعه باندې چې کوم د مغفرت ونشي، بخنه ونشي، نو هلاک دي شي هغه سړی دا د خپل مور او پلار خدمت ونه کي او په دغه حال کې دا وفات شي. په دریم پیر ورته وایي هلاک دي شي هغه سړی چې کوم سړی ستانوم د هغه په خوا کې ولوستلی شي، ستانوم وویلی شي، محمد وویلی شي صلی الله علیه وسلم، ورسره دا ونه وایي نو هلاکت دی د هغه سړي دپاره چې هغه خوا ته ستانوم وویلی شي او تر مرګه پورې بیا په تا باندې دا درود درونه دي. د دغه نوم په بدله کې چې کوم دی درود شریف ونه وایي. نو عزتمندو د درود شریف ډېر زیات فضیلتونه دي. نو د جمعې مبارکې ورځ ده، نو ما تعالی فکر دی چې بیا په دې ورځ کې خاص کر په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بار بار درود ولیو. په نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم دی په هغه باندې درود بار بار لیږو نو الله رب العزت به چې کوم دی زما استاد ډېر زیات مدد او اکرام کوي. جزاک الله خیرا. الله رب العزت دی